إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ګرانو قدرمندو ملګرو، زه یم ستاسو ورور لاجبر جواد. امید ده انشاءالله ټول ملګري به ښه. قدرمندو ملګرو، نن سبا چې کوم په دې سوشل میډیا باندې کوم حالات روان دي که نه د سیاستدانانو د سیاسي پارټۍ په منځ کې، نو د هغې په مطابق سره یو ملګری دی او هغه یو 4 نصیحتونه کړي دي. نو زه یم چې هغه 4 نصیحتونه تاسو سره شریک کړم. نو هغه ډېر د کار نصیحتونه دي. امید ده انشاءالله موږ ټول پرې عمل وکړو، نو موږ دپاره ډېر د فایدې نصیحتونه دي. یو نصیحت دا دی ملګرو چې د کم سیاستدان کور ته تاسو نشئ تللی، د هغه سیاستدان دپاره د خپل یو داسې ملګري طبیعت مه خرابوئ. داسې هغې سره لانجه مه کوئ، هغې سره چې کوم دی شور مه کوئ، د هغې سره بدکلامي مه کوئ چې هغه تاسو سره یو ځای خوراک څښاک کوي، یو ځای تاسو سره ګپ شپ لګوي، یو ځای تاسو سره کیني پاسي. نو داسې ملګري د هغه سیاستدان په وجه مه خفه کوئ چې کوم سیاستدان کور ته تاسو نشئ تللی. ولې چې ملګری تاسو کور ته راځي، موږ هغې سره ګپ شپ لګوو، موږ هغې سره ټایم پاس کوو، موږ هغې سره کینو پاسو، خوراک خروسکو ورسره، او بیا موږ د هغه سیاستدان په وجه چې کوم سیاستدان موږ خپل کور ته نشو پرېغوستی یا هغې سره موږ کور ته نشو تللی، د هغه سیاستدان په وجه موږ د خپل ملګري خفه کړو. دویم نصیحت ملګرو دا دی چې دنیا کې ټول نه غټ بیوقوفه هغه سړی دی چې د سیاستدانانو دپاره د خپل ملګرو سره بدکلامي کوي یا د خپل ورونو سره بدکلامي کوي. په کور کې به یو دورو نه، یو به د یو پارټۍ نه، بل به د بل پارټۍ نه. په یو پارټي به یو لانجه کوي، په بل پارټي بل لانجه کوي، تر دې پورې چې هغه دواړه ورونه چې کوم دی خپلو کې لانجه وکړي او د هغې چې کوم دی هغې کې دواړو کې اختلاف پیدا شي. نو داسې کول نه دي پکار. خپلو کې رولي پکار ده، خپلو کې یاري دوستي پکار ده. د سیاستدانانو د پارټۍ دپاره چې کوم دی لانجې مانجې نه دي کول پکار. دریم نصیحت ملګرو دا دی چې سیاستدانانو له دومره اهمیت ورکوئ، دومره اهمیت سیاستدانانو ورکوئ څومره چې تاسو له سیاستدانان درکوئ. مثال په توګه زموږ د پارټۍ، زموږ د علاقې یو MP یا MNA دی چې هغه موږ ته په کم نظر باندې ګوري، پکار ده چې موږ هم هغې ته په دغه نظر وګورو. یو ملګری هغه د هغه کس خلاف خبره وکړي، زموږ چې کوم دی ډایرکټ د هغه سپېږمو ته ورودانګو. داسې کول نه دي پکار. حالانکې که هغه MNA MPA زما مخې له رالو، ما سره به لاس خدرې نه میلاوئ او زه به د هغه په سر باندې لانجې کوم. نو د خپل ملګري یا د خپل رور یا د خپل رشته دار دپاره چې کوم دی د دغه سړي مرسته مه کوئ، خپل رورولي چې کوم دی په منځ کې ساتئ. څلورم نصیحت ملګرو دا دی چې باوقاره او عزتداره جوړ شئ، بدکلامه او غلام مه جوړېږئ. غلام مطلب مې دا دی چې د یو کس یا د یو پارټۍ مطلب یو کس یو خبره وکړي، بس ډایرکټ چې کوم دی موږ د هغې خبره وکړو، دا موږ د هغه پارټۍ غلامان یو. غلامان به نه جوړېږو. بس دومره ده چې موږ د کم کس مرسته کوو، هغه عزت په خپل منځ کې چې کوم رولي ده، کومه دوستي ده، هغه عزت په خپل منځ کې. نو د پارټۍ دپاره خپل رولي مه خرابوئ، د پارټۍ دپاره خپله یاري دوستي مه خرابوئ، د پارټۍ دپاره خپله رشته داري مه خرابوئ. والسلام علیکم ورحمة الله.